لکه دا څوک دی زما په علاقه کې د امرودو باغونه دي باغات ہے باغات کوټې معلوم دی کوټې معلوم نہیں کہ انہوں نے یو کرنا جب موسم آتا ہے تو کوئی شرط نہیں لگاتے ہیں اس بات سے سیدھا کو بہت اچھا رابطہ بدر ہمارا مسئلہ تویل ہمارے علاقے کے سیب ہیں بیچتے ہیں ممکن یو پسر کو نہیں ہاں جو کروچیرا لے لے گا یا کوئی کچے بیچتے ہیں یا نیتا وغیرہ اب اگر اس کو توڑ دے تو یہ مال کس کا ما تفصیل دیتا بھی مولانا مطلب حساب علاج دے کہ یاد پاک اخلی یاد مکہ پیجارہ ہے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما يستوجب الشرع والتوحيد ويومنا درته وای زموږ علاقه کې باغونه دي د امرود خرڅېږي او غمل په یو وخت نه پخېږي په قرار بس هغه ځمکه دي اجاره کوي ان الخبر کې سورۃ بقره واخر هغه کې لاس قانون کې غوډه ته موس کې د لاس قانون دی میوه کچوي او درې صورت وی چې میوه کې زیادت راشي دا زیادت په بدله کې مشتری بیا جایز کې دو د لپاره سلګ رقم نه رقم نه ورته په قبرونو ګرځېدل څنګه دي توحید ګناه ده کنه حتی میعاد باندې بولی خلصول څنګه دي چې دوه یا درې کاله پس ته کټ کوم عام دا ونه ګناه ده چې څنګه خاصه فوري به کټ کوي اگر ازمه کې نه پیدا کړي عام طور پر لحد ایک طرف لے جاتا ہے خبر جو ڈورا ہوتا ہے دا بالکل ما ہوئی جاتا مائی باید چې خبر جوړه لګي پلان کا چې هغه لحد باندې خلک نه ګرځي چې په هغه خوره راشي تجارت کې سمارا ګټه کولی شي څومره ګټه کولی شي بازار هو عرف له اعتبار دې څه خاص هغه پکې نشته 10 روپے باندې پر خرڅ تو مشتری کے پاس پیسے نہیں ہوتے پھر بھائی 5 روپے پر واپس دا گناہ انا رواه شراء ما باع فاقل مما باع قبل نقد الثمن الهي کی جزئیہ مثلا دی ایک مجلس میں قبض ہوگا باہر ملک کو اکثر ریال دیتے ہیں اس مجلس میں پیسے نہیں دیتا پیسے خیر فقر و غشتیش بھائیو مشتری بیع وکړو مشتری دغه شرط ولګو یو میاش پس ګناه شو ناروا شو علاقوں کے اور پدے جاری کے باغوانان سے بنگول اور گناہ دا پر بسیشا باب ما یذکرو بے اطعام والحکرہ دے حکرہ یو شی بندولو تویلی احتکا بس اصطلاح کسے تولی لکرانے دا پارا یو طعام ما یطعمو دا کرانے دا پارا کی خود ہے دا غلا و سمن دا پارا زن پوئی کا احتکار زمن پنیز ام مکروح دے دا علماء پنیز ام مکروح دے ومن پہ احتکار مضمومہ کے چکم حرام دے حرام یو سو شرطوں نہ لگا یو شرط پکیدہ دے کتاب طعام دا آدمیین یا دا حیوانات که طعام د آدمیینو د حیواناتو جامع سو کې کوي ګران والی تا یا لرګي سو ګران والی ته نو مولانا دا په احتکاري مضمومه کې نه راځي خبر دا مقصد نه دی چې دا خش کار دی نه د مسلمان نه ناجیزه پیدا غشتل خنه دی او هغه احتکاري مضمومه په چا کې شو په طعام د آدمیینو او د حیواناتو کې ځکه د نورو سره گزاره کې جو دې سره گزاره نه کوي طعام نه بغیر جن نه کیږي جامو نه بغیر جن کیږي دا یو دیم احتکاري مضمومه هغه وخت کې چې کوم وخت کې قحط دي او که قحط نه ہوتی او شی ګرانه ته کې خلک پیسې بند کړي بیا بقرار خرڅ کوم خیر دریم صورت سره چې ستاسو پټي خپل غلبني د بار نه بدلی وروړي کله پټي خپل غلبه ګرانه ته کې پروا نشته خو کتا کارل نه نو پکې څه نه کتا وکړل نو کړي وکړل او ساتل دي پروا نشته ضرور به خبره سره چې ردا سے دین راوړي دي خارطه چې عموما د اغه دین دلته غل راځي او پردا ته علاقې نه راوړل چې عموما دلته غل د اغه علاقې نه
نه راځي نو او هغه ګرانې رساسي بیا احتکار مضمومه نه دی تو چرته نو لګو کم لګ ما سره معاد کا یو دا چې طعام د آدمیینو د حیواناتو به نورو کې خیر دی ولدا خیر دی په معنا مې کوی دی دا نه چې مطلقاً جایز دی اصل چې مسلمان دا ضرر رسې خبره نه ده وهغه احتکار مظلومه چې کوم باندې سخت وعیدات راغلي المحتکر ملعون هغه یادو دویم مسوي شبا چې کوم دې قحط فی التذا ګناه ده درې مسوي د خپل پټي غلا سمبالول شي چې د خپل پټي دی نه ال احتکار مظلوم څلورم مسوي یلا داسې علاقې نه راوړي چې عموما دا علاقې نه دلته تاجران راوړل کوي نو ظلم وکړي دا مضمون او کله داسې علاقې نه راوړي چې دا علاقې نه دلته مال خلک تاجران نه راوړي دا خو تازه نه یو پیدا ولروله نو بیا خیر دی اوس به شي په د احتکار مضمون بلکې حرام دی زو سر پسې ولکه صبر کوا رأيت ما أريد طعام لرا سالم دتلان في عبد الله بن عمر دي يشترون أمل الأغا خلق في أكل طعام أتكال بيغيشتر يضربون نديب واهل كيدل فزمانة الإسلام سو خبر واهل كيدل شدي خرص کی طابنا خرصه حتى ألب خرصه يؤوه إلى رحالهم في قرده دا کور دا قولون مراد قبض ده عموما دکان نه چې خلک سودا کوي کوټه وړي نو دې نه معلومه شو چې قبل القبض بل خرڅ دی یا لکه په خبره پوي شوې دې نه معلومه شو چې قبل القبض به نه خرڅ دی وهل به دا سزا به ورکولا یو ضربون دی به وهل کېدل تعذيرا په زمانه عليه السلام کې څه خبره به وخت کېدل ان يبيعوه دې به خرڅو دا به خرڅول من دي حتى لا يضرب حتى غاية ولا يضرب يعني جائز دي يقوه إلى رحال بقبضه واصبر الشيخين فريد باندې دا چا سره تعلق لري مطلق منقولات سره يقف مولته الشافعي او د امام محمد سے فريد باندې هر چیز او وجه وي او فريد دا امام احمد او مالک مسلمان ګری کا دعا یا د خبره اوس مې د خبره خلاصه د دې مناسبت د جزء اول سره شو ما یذکرو فی باب الطعام سره د ترجمه الباب دو جزء دي دا حدیث جزء اول سره مناسب شو چې قبل القبض بنا خاصه او د دویم جزء والحفرته بالحديث تشابه وفي قال حدثنا مصعب بن مالك قال حدثنا وليد بن عبد الله بن علي بن ابي بكر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رجل تعالى هذا يشوفه حتى يستوفيه قبضي وذا قبض صورتنا من التوبه وزار كيف دا بسنجي ذاك دراهم وبدراهم قبض فكشت تدوالو هو الطعام مرجع او طعام مؤخر بي الکا پیسې درکوم طعام مې اسپس راکې امتي جائز دي او انا بیا په بل ځای خرڅه دي قبض قبل القبض نشي خرڅه ولې وفي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا شعبة قال حدثنا الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا ابو قال حدثنا سفيان قال كان ابو العاص بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن عنه قال من كان عنه وتفرقا حتى يبيع حقا لنا من باب حتى من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه جزء اول سره مناسبت واضحه دي او جزء ثاني سره مناسبت کم دي مطلب نه ګورم دی وته وای د حیله د تاجران حیله ماری کنه الکه دا طعام د نواغش په مهرباني کو یو میاشت سره پروتي میاشت پس به بیاز دغه کومه د قبضو یا پچا خاصو نو دا احتکار شو تپریږي په خبره الا به میاشت باندې ساتي غسرہ حتى يقبضه فلا يبيع حتى يقبضه میاشت وزن ساتي فورا قبض کې البته ګرانوالي پکې نو شي نه ګرانې ده یا قحط نو بیا وسره خودي شفای کې ګوري او بل غنم دی
هغه کې دا دي که مبيعه د بای سره هلاک شو قبل القبض بیا تاوان پچا دی ولکه صبر وکړه خبر را روان دي لکه صبر کوه نو دا ضمن مجازي نسبت د احتکار سره خفي غونډه شو ښه ذکر پته او دې کله ذکر نه پېکا قانون د مسلې دا دی چې بيع د ثمن په ثمنو کې قبض د عوضین او شرط په مجلس کې څنګه مې وي بيع اثر څه تا وایي بيع د ثمن او په ثمن دا غي قبض د عوضین په مجلس کې شرط دی ولی مولانا صاحب ولی شرط دی ځکه چې ثمن د متعینات نه دي دا غي تعین په چا باندې راځي په قبض راځي دا غي تعین په چا باندې راځي په قبض او کتاب د متعینات نه دي نو په قبض په مجلس کې نم شي پروا نشته اصل مطلب په دې ځان پوي کا دا کتاب ما په درخواست په دې اوس قبض من کتاب د متعینات نه دي پته لګي چې دا کتاب دی په دې د مازیګر بل ورقم دی وینا غوړه چې ما کومه سره راځي ویږي په خبره نو مبيعه د متعینات نه یو چاپ یو رحمانیت چاپ دی وینا نه هغه کاغذ لسپینو دی لکه یاره زه داخله خیر لکه یو شی دی کنه نه یو شی نه بس خیر د مال راځي کوم درکړې خلاصه نو مبيعه د متعینات نه نو کاغه مجلس کې قبض منشي پروا نشته او ثمن د متعینات نه ني څه مطلب د باندې ما کتاب خاص د ما رسول الله نو کول چې دا پیسې واخلو د کتاب نو ما دې پیسې مرکې د صبر کوم مو څو بیا خبره کوم او دې کتاب ورکوما دې د هغه نوٹ په دې 250 راځي د په جبر نشم په کتاب کې باندې په ما جبر کوي او په پیسو کې په جبر نشم کولی نو رم راکول لا سره الله سدون راکې اسقاط والا امر کولی چې جبر نشم کولی ولی هلا ځکه مبيعه متعینات نه او ثمن اغله متعین دي قبض اړین مخکې نه دي نو دا قانون دی چې مبيعه متعینات نه ده او دا یو خبره شو دا کوم فرق کې چې مبيعه متعینات نه دي ثمن اوس قانون دا دی چې هغه شی باغ چې متعین بغیر متعین خو غشته نشي دې وجنه په ثمن او ثمن شنو ام مبيعه زماده مبيعه من وجه زماده ثمن مبيعه ساده ثمن من وجه زماده ثمن دي ساده مبيعه نو دا خو د متعینات نه پکار دا غیر متعین دي متعین به کله ګرځي بس خلاص شو خبر ها من كان عنده صرف كا صرف وي دراهم صرف مراد دراهم د صرف چې بيع شروع دلحوي انا ما سره تاسو حتی اجي خازن نه چې د مو خازن نه چې د غابینا فلاني ما کوم ځای چې تاسو لري نوکر غابینا راشي زما کېدا په پیار مې هول الذي حفظنا من الجهات في زياده ورګه خلک خبر اشتا وربتيجا زي ما قال أقبل مالك المؤقت من عمر يخبط رأسهم قال الذهب بالورق ربان ذهب بالورق ربان دي خازن تبنى قول جراشي دقنا أقوال فيكي يتدنا أخذ نقب مجلس كي ورقه دانا كي ورقه خازن ناشي قنانا الذهب بالورق جنس بدل لي قبض شرط پا مجلس كي ربا دا إلا ها أو ها اسم فعل دي إلا خذ وخذ ها اسم فعل دی په معنا چا سره خذ وخذ او زبر سره پښتو معنا کوم خبره وجوه شي الذهب بالورق ربا دا الا ها او ها الا ها او ها عربوی ها مون سوایو ها سمان وردا پیری کنه الکا ها تاخذ ها مون پښتو کې وایي کنه دا ها امانه څه شو ها او ها خذ والبر بالبر ربا الا ها او ها الا ها او ها والتمر بالتمر ربا الا خذ وخذ والشعير بالشعير ربا الا ها او ها ولمولانا ده لومبي کې ذهب بالورث جنس بدل او ثمن دي او دي دیم کې البر بالبر جنس یو دی جنس یو دی قبل په باندې شرط دی تمر به تمر کې جنس یو دی نو قبل په مجلس کې شرط دی شاعر به شاعر کې جنس یو دی نو قبل په مجلس کې شرط دی بس خلاصه دا شو چې سوال کول شي چې د دې ټولو مطابقت خو د بيع او عام سره مثلا راغی
لیکن د شکرې سره مناسبت نه دی نو ما د شکرې مناسبت درته وي ښه چې باید ځان سره ایثار کا ته خو ځان سره وړې نو یریږي چې دا خبره تاسو خلک کوي چې روغ غلط دی روغ څنګه کېږي دا خو ګناه ده نو باید سره ایثار نو یا ځان سره ایثار اول یا باید سره ایثار اول دواړه ګناه ده شابه أي شابة قبل نمخي منظوري ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله لكأنكم فهدت مگر پشان د طعام هو يهر کې پشان د طعام ما هو طعام کې هلاکت کثیر دی او په منقولاتو کې هلاکت نادر دی نو علت دقه دی اذا مبيع قبل القبض هلاکه شنو مشتري ثاني له سوار کې مبيع قبل القبض هلاکه شنو مشتري ثاني له سوار کې جګړه به جوړ شي او نزاع به جوړ شي دا څه کوي قبضی کړه اٹکل والی ام دقیق حکم دی که پا پیمانه والم دسمنه نو ام با علا پا بلخاصم چه قبض کم او که اٹکل والم لکه دا ډیره اخلق پشلو پی ٹک تا چه جنس بدلی اٹکل مغشتیشن ډیره مول مغشتیشن او دوارو که دا شرط دی چه که پا کیل وزن والی او که جزافن اٹکلنی والی علا بس خلطه چه قبضو که و طعام چه پاڑو اختلاف نشتا و یہ بھی پا خبر ورپسې شاه والادب في ذلك سنت ولي کې ها يتبايعون يوم النبي أكلن سيدنا غيث وعام يضربون أن يبيعهم قريبا يضربون على أن يبيعوه في مكان يرجوك حتى نبوة ويجيبوه إلى رحاله او ما سووي چې کور ته وړلو مقصد څه دی خبر هغه زمانه کې لکه اوس مو یې لکه الله به خاصه چې کور ته یو شي نو مراد ته نه خبر دي او دا خبر سوال مې درته وې شبا بس ما ته ګوره کوم دی صورت دا دی چې یو شی د بای نه واغښت او قبض کړی دی نوی او حالات شو اوس ما وې کنه یو شی مې واغښت د باینه او لا مخ پیسې مې ورکړې او لا طعام مې نه دی قبض کړی شی مې نه دی قبض کړی او باین سره هلاک شو چا هلاک شو زمونږ ول شافعي سے پنځ تاوان په باین هلاک شو هغه نه دی قبض کړی او پنځ د امام احمد ابن حنبل د مشتری هلاک شو او امام مالک رحمت الله علیه وی د طعام په باین تاوان او کسیادو په مشتری تاوان دی دا د پیګه په خبره څنګه شو ما تا وګورل کوم دی ما لږ سوچ وکړه ما دنا شی وارشت او هلاک شو قبل القبض د شافعي او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په چا هلاک شو بای امام احمد ابن حنبل په چا نه هلاک شو د مشتری امام احمد دې سره مانس ما هو واقع بیا غوسه مشوا څه شي دی لکه امانت او قانون دار چې امانت هلاک شي نو امین ضامن وي الکه ظاهر کې خلاصه خبره مضبوطه راځي لیکن په حقیقت کې امام سے وہ شافعی ته خبر مضبوطه را دا امانت سره نه دی دا کومه لا قبض کړی نه دی چې دې قبض کم بیا د لور کم ځان تر کېدل اوس موږ مو چې مقدمه حالات څه کومه قبض نه دی کړی بیا اسامه نه ده لما قبض نه دی کړی بیا اسامه نه ده چې قبض نه دی کړی او د سره هلاک شو نو شافعي سے بوزن پر د هلاک مالک احمد وی د مشتری هلاک او مالک سوی چې طعام او د چا هلاک شو د بای هغه زمان او که ثياب وغيره یعنی ما یوکلو او که غیر ما یوکلو د مشتری ذکر پکې اذا اشترى متاعا للسوق واخلي سامان او دابه ور امام بخاری رحمت الله علیه خبر عام کړه طعام وغيره یوازې ذکر نکړل متاعا سامان عام دی دابه وزعلوا نكيه قول ذي عند البائع فباع او مات قبل ان يقبض اصل کی
په بعضې نسخو کې لفظ د باع سر نه نشته چې کومو کې نشته نو خبره خلاصه ده چې کومو کې نشته نو خبره فمات قبل ان يقبض فمات نو ما حکمه نو د حکم مبهم کو اختلاف د فقهاو دي د حکم مبهم کې اختلاف ده فقهاو نو باع چې نشته خبره جوړه شوه او په بعضې نسخو کې د باع په ځای ضاع دی څه چې دی ضاع هغه هم ټیک دی فضاع او ماته ضاع د متاع سره لګېږي او ماته چا سره لګېږي دا دې سره لفظ نشر مرتب شو فضاع دا متاع ضایع شو بایې سره او ماته یا دا په مړه شوه دا بایې سره په کتب کې لفظ د باع دی نو دا نه جوړېږي من به تعویلات کوو فباع او مات قبل ان يقبض باع چې ضمیر چا ته راځي که باع چې ضمیر د مشتري ته راځي کما قبل ان يقبض نو دا په دې خو د ټولو علماو اتفاق چې اوس مخکې تېر شي د زمون او د شافعي صرف مالک او احمد پکې اختلاف لري د طعام نه ما سوا پوهېږئ نو د شافعي او زمون خو په دې اتفاق دی چې خاصو ممنوع او کباع چې ضمیر راځي کوم دغه بایع ته چې هغه خرڅ که نو بیا به تعویل پکې کومه تعویل پکې څه کومه چې به هغه خرڅ کړو نو زمانې په هغه دی که که بیا مړ شو د هغه د خرڅ نه په زمانې په هغه دی نو دا باع لفظ دا په دې ترجمه باب کې ستا شارحین لیکلي ټیک نه دی په بعضې نسخو کې سر نه باع نشته په بعضې نسخو کې لفظ د باع په دې څه کې دی ضاع ضایع شو متاع سره لګېږي او چې کم کې شته نو مشتري ته ضمیر نشي راځي کولی چا ته به ضمیر راځي کومه بایع ته چې بایع خاص په زمانې په اړه بیا که هلاک شو په هر څنګه نو بیا پکې اثر نه اختلاف نشته اختلاف په کوم صورت کې دی دې ماته کې نو هغه متاویل وکړو چې بایع خرڅ کړو هغې کې اختلاف نشته اختلاف په هغه صورت دی چې بایع پکې تصرف نه کړي په خپله مړ شو یا دا ښه که بایع پکې څه قسمه تصرف وکړو یا بایع خیانت وکړو یا بایع د دې څاروي حفاظتونه کوو مړ شو بالاتفاق زمان په بایع دی لیکن احمد او مالک هم اختلاف نه لري دوسر پسې شاه قال ابن عمر ما ادرك اجر على ما ادركته الصفقه عقد حيا په دې حال کې اذا شي جمعي مجموعه مجموع صاحب پکې دی راغلي جمعي هم دې مجموعه جنني فهو من المختار دا په مشتري تاوان دی ابن عمر قول دا احمد ابن حنبل دا قول او مولانا صاحب دې کې ابن عمر قول نشته او دې کې د نور ډیرو محدثینو او د ډیرو اکابرو قول شته چې هغه کې زمان په بایع راغلی دغه په مشتري باندې زمان راوسته دې زمان په چا باندې راوړي په بایع باندې راوړي دوه پسې شاه ابن عمر راځه صحابه کې اختلاف لري نو هغه ما چې کوم خبره وکړه محشدین ذکر ته فباع او مات هكذا في اكثر النسخ الموجوده ما هو عيننا للتوي ده فتح الباري حواله واحده اما المنقول عنه ففيه زاع او مات مكان قولي فباع او مات فاما في العين فلا يوجد كلمه فباع ولا زاع باع وزاع دوار من مات الفقير بل هو زعود البايع او مات ويجي لفظ مات ظفر بسيط لقل يوم كمر والتوجه تبع النبي عليه السلام تبع النبي عليه السلام الا ياتي فيه بيتك دا تروت بنرات چې منکر بنرات روزانه برات هجرت سما احد الطرفين نهار صالح مقام فلما اذن له بالخروج هجرت مدينه ته لم يرعما هيبت رانا لهم الا ما كان شراغ منتصر ما في وقت بنرات يا بصارات يا ما اذا له وقت خبر به في الإطلاع والكشف على لسان أبو بكر رضي عليه السلام عليه فقال ما جاءنا رانا المنتهى الإسلام فلي ساعات مگر من حدث سمثل في هذا أمر حدث فلما دخل عليه فأبو بكر قال أخرج ما عندك تسوق سلبي وباسا فتخبر ذلك قال يا رسول الله إنما هما ابنتاي بدر مثلي وعائشة وعثمان لتخبري أبو بكر إنه قد أذن لي في الخروج ما هجرت إذا نشوف فقال الصحبة أصله
یا اطلب الصحبة یا رسول الله یا لي الصحبة قال الصحبة لك الصحبة قال يا رسول الله إن عندي ناقتين عادتهما للخروج فقلت إحداهما قال قد أخذتها بالثمن او باقي دا تاویه قبض نکړل وغشتل ثمن باندې او قبض نکړل الله اکبر قبض یروس تو غار ثور ته ولا راولي مشهور خبره ده نو بس مناسبت امام بخاری په کې د سر د ذل اعلان مسلک احمد تبالوی کی دا اثر د ابن عمر دا وجه نو هغه د حدیث مرفوع نه ثابتېږي دا هلاک شوا د بای سره په چا به تاوان او تر دومره ته ثابت کړل چې بای نه شی والے او قبض یې کو نه کې خیر دی ثمن د قبضه او مبيعات بغیر د ثمنونه قبض نه کې نو پروا نشته د دې بيع شراء کوي د 50 روپے جوړه وکړه او زه دې مړې دې پښه په یو ځل نو دې غریب په وخت راځي چې ځل له سنت الله را پوس کړي ها دا ګناه ده حتى صوم نرخ ها یو مطلب ولا يصوم لا يبيع صوم یو شی دی حتى يأذن له جغوت اذن کی چلک زيته وتی والدین او يترك يا غوي ذي زاد بروات شي یا صراحه اذن کی ته واخلا دینا خلق ذا او یا ته روان شي شبته رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمان مراد ها معنا می وی ها تراجش پیجنے یو شی اخلنا او قیمت ولا زیات بل پیرا کرنے لکه د منډه دا دلالات اخلنا غدوار صلی پدې نار ور کوم پدې بل غریب پکې مولا راشي خوا هغه خو نه پويږي او زبد وی شي آسان کړی بس دې هغه او تصفیه پی شي چې درېمګړي خو پکې غرضی د ناغبل جګړه او روان شي دی وتی له کله بس معنی راځي نو ګران شي په ارزان شي په پکړه دا ګناه ده ظلم دی ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يقوى خدمه اخيه ولا تصل المراه طلاق اختها تخبر بنت لا تقول مراد بنت لتكفي اما في انايها هغه په لوخ کې کوم شی غوړې راوړي کې مطلب دا دی چې خاون نه اغیله کم پیدي دي نه بټولي مال راځي لوخي الوړې کول کې نه د سنده د انتفاع طلب کول نه چې دا غیره ولې ظلم مکه فإن لها ما قتل لها بهر کې په دا د منډو سوداګر نه دا پوره پالیس دا پوره پالیس دا زمون په ګاون کې پاتې شوی ماته پته دی ولا چلو په چکه ما غوا په وال کول کنه او نه بودري دا نو اغیله به اپیم ورول ما اپیم جوړ نه شي شي نه ته به خمه دار الله شلا او دې په خوده ما ته پته ده ما ځکه موږ ماشومان وغه زمون ګاون کې پر چې رابه وسته کوم غوا په وال وقول مضبوطه به واله دا څه به واله چې داغه نه به یریدا چې منډه دی وته وخت ته ولاړ وخت غری یریدا نو لا شلا لکه بن اپیم به ورکړ نو دا یو جګړه جوړه جګړه په دې جوړو چې غوې خرڅ کړي و نو بیا غسړي راځي مازیګر ولې غوبل دا غسړي وی چې دا پرېدم چې د مطلاري وجه بس خدای د مرګ بچ وی چې غوې په خرڅ کړي چې تاکوا او چې نیمه لارې ته ورسېدا غوانه نشلار پس غسړي ورغواله او مالګه به واچو مالګه ابه وته په باور په مال ور واچو نو مالګه چې وبس کیږي بیا ورته وبکه خو دې کې خو خبره خېټه او پړسې ده چې بازار ته به بوت وی دا بلار ده اجي به کور ته بوت یو ورځ به امتیاز یو خبره خاطه دا حرامیان او دا په اسلام او په خپل میانس کې حمله کوي زموږ په ګوان کې ډول ګوان کې یو سړی باندې ګډه خرڅه کړي وګړه چې ګډه خرڅه کړه هغه په بالکل پېنه چې خدای په کوم وخت دا نو برابر صدا په یو ګړې په خاصه کړل او چې کور ته راوته چې کڅوړه پر ځای کړ هغه غولان تا چې کڅوړه نه کا ګړو ګرته کڅوړه والے پرې پېنه کله دا لوبه کړ دا څه پالي خلاص یو هغه بستار دا چرګانو بچو په سرونو لاسونو راکړ چرګان ساتل
منډه ته بلای وي ما دې خدای دا هغه بچو نه خلاص کړي چې تاسو ولا په سر الله څخه خولې خلکو وایي چې دا بچي دی بچو د خزوګدان نه خلاصې رښتیا مګر چې وټو بچو نه شنو دا ماجی دې کړه تاوي ها او مثال حضرت علي بن ابي طالب رحمه الله تعالی د دې دا کې وګړه بابا باندې نه خبر کړی هغه وخت کې دلته مدرس و میخه په خلک کړو سوداګرو نو خو غرمه ګرمي و غریب په سر ساده راچولیو پړې نیولې و میخه روان دیو پسې شو چې هغه له منځ لاړو دا چې له کې هغه پړې پرې کړ پته یې به بابا خو روان دي کنه چې پړې پرې کړلې غوندې نو هغه یو کس پړې شاته ورپسې ونیول چې کپړ لاندې ګورځي خو دې پیږي او هغه میخه ته کنو ته دنه او خپل لاس کې نیولې دي چې تمن دې روان دي خو چې پته ولګي چې مرګري خو موس میخه دې تکړي پړې ورته غړې چې بابا شاته وکړي دا خوا دا منډو سوداګر نه او ما په خپل غوا خلک کړو مونږ واغښتو هغه څه وې دا بلار بغوا دا خو نه پیدم دا بلار بغوا راموستا د بغوا ته پیدا چې چاته وو دا پوچا وای نه دا مونږ گاونډیو هغه حرام کې پیسې وایي دا غي دا ګناه ده کنه دا ورته څه مزایده پیجنې بولی نیلا کې وته بولی نیلا ادركت الناس لا يرون بأسا بمغانم في من يزيد او مغانم هغه چې په قبضه کې والي تقسیم نه پس شابه ګوره د مدبر مسله خو تیر شوی دی په وقال ما يشتريه مني فشراه من دا بولی څه ده دا خیر دی چې میلان نه راغلی یو کپی په دې لمبلوي په دې دا جایز دي او هغه چې وخت تیر چې د بل په بيع عمقه هغه کې میلان د دوه یو بل راغلي دي ها او نه جاش او دا څه نه چې کوي ټول په چار دی او د قديعي اور کې دی النبي صلى الله عليه وسلم نجاته قالوا يا نبي وحد الحديث قالوا ما حدثنا الله من سبحانه وتعالى عن عن كلامه وقال قال معهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث وكان يقدم على الامر الجميل يوم خاصه وكمو غدا ان تنتج الناقه جرينا في بشيوشي ثم تنتج التي في بطنها راغب فقيرة كم بشير داغينا كم فيدا شو وخيارات كما انا كجلاس بكم خطكيو لك وفلس ما ادري شباب وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلقنا خير ومن خلقنا لاقل حد من يعطيهم الكتاب قال سمع عبد الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنافقين من اخذ يده الى يقلبه على وليني يعني وهکړینی بس په کلاس میرانو درو مې ورغولا او ينظر الیه نظر وتنی کړي کان مې په وې تلاش څنګه کمال درو مې ورغولا واسطه تلاش شبته لم تصوم لا ينظر نظر وتنی چې سترګې پټي چې په کوم خټه کې ملا خراب شابه په من کبیر وجته کې او چاته باجا ورته اسکار لماذا ملامته ومنابذها لا نزلت عليه لا مشركات بالإسلام وعراميان إذا بربط بكت دي ها غریداب څه خبره ده چې لنګور په ټټه راوړل دا یو شاته څه راوړل پیدا ده لنګ سره جبلي ګراټو به ګرځي شي دا بقال کو خپل اندامونه کوي تحویل باندې کې په بلو کې تحویل او تسریه ستوي غلام د پایونه ډکاوه
غلام د پيونه ډکول تحفيل مرتبه تسریه مرتبه کېږي دا ګناه ده ظلم دی دا سور دی نه لشي غلام دی غټي چې پورته هغه بودی غریب کې ویل چې هغه یو وخت په بالټې پیوالي په دیم پکې پېنی دا په دې خورا ټول علماء اتفاق تحفيل او تسریه ممنوع ده البته یو خبره بل ده مصرات تبع قشته محفله مصرات او تعول وکړه او هغه مرفعنه کول دوکه کړو نو بیا بسکه نو حج جن را واپس کې با حج واپس کې نو په دې ته واپس کې کسب سره ورکه نو یې مسله توي یو ساعه کجو سره ورکه حدیث کې راځي دوست بیان کوم دته وكل محفله ومسرات التي تنين اخرها محفله متوي او مسرات متوي یو شی دی د خاص فرق پکې نشته لري ها مسرات التي سوري لبنه وحقنا سوري بنا حقنا بنشي وجمعا او یو سوره دی ونل شي اصل تسریه حبس الماء وي يقال من سوريه الماء اذا حبست ودم پکې پیته بن کې ها تحفيل يوم انا ده دا بهتر د دوه نظرانو ندي چې ویل شي ان شاء الله سره او دې ساتي کفعه برازيلي ظاهر بس خیر ان شاء ردها وساعه من ردها دا دې واپس کی ساده تمرو دې واپس کی وسره دې ورکی مشافي ته په دې قائل دي ها اي مسله صح په ساعه تمرو ورکه او موږ سوایو موږ دا ساعه تمرو دا د استحبابي دی واجب نه دی ولې مولانا صاحب دا تا تمر سره پاره ورکه دا د پيو ورکه د پيو خو مست سوري نه دی مست معنوي نه دی مست سوري د پيو خو پېری او مست معنوي خو قیمت دی دا خو نه مست سوري نه مست معنوي او کتبه چې د پېری چې نو غاټي ورکړي او دغه حدیث ته منصرا الخراج بالزمان الغرم بالغنم سوموي الخراج غټه په مقابل د تاوان کې ده الغرم بالغنم تاوان په مقابل د غټه کې دي څه مطلب کدا ساروي هلاک شوی د مشتری سره په مشتری تاوان سره دې چې عیب جنې به خاص کړي نو غټه نه شو کدا مرشوي د مشتری سره نو عیب جن په پای وډه کړل د غلازونه پیسو خو نه ده نو عیب جنم څه سره هلاک شوی تاوان بچا باندې په مشتری نو غټه د پای وډه چا الغرم بالغنم الخراج بالزمان او دغه خبره مې دا وکړه چې دا صای نه مستي سوري د نه مستي معنوي دي نو دا صرف دې لپاره چې دا ساروي په تورې خپکیږي نو تاسو مری ورکړ خبر به ختم شي استحبابي حکم دی وجوبي نه دی ها استراد دې روایت تمرم دې طعام هم دې بعض تمر او طعام قیمت یو د کې څنګه راځي طعام قربشم کې دي شي غنمم کې دي شي شابه دې وګوره پکې استراب هم دي یو دې کې بالخيار ثلاثن دي بل دې کې د ثلاثن ذکر نشته یو دې کې تمر دي بل دې کې طعام دي شابه ورته رسول الله مبارک مقصد دې جو اکثر د خري کې د اخراتي وتر ورته يقول حدثنا وقنا برحمه الله من قول الله تعالى محمد ثلاثه محمد صلى الله عليه وسلم او استقبال د بيوع او استير في المدي شباب امام بخاري میں اعلان مسلک داوی دے کوي شباب او عبد زانی رسول شي زنا تعویلی هدایت کی پابت کی عیب نہ دے زنا پابت کی عیب البته کده عادتي او ټول زناکارو په ذکر د مولا خدمت په تاوان نه بیا عیب دی او زنا په جاریه کې عیب دی ځکه مقصود د عبادت د خدمت ته زنا او تاوان نشي رسولي په عادتي تاوان نه صحیح عیب او مقصود په جاریه کې استفراش دی او جمال اخلي نو که هغه کې وسره زازانیي استفراش ته تاوان دي ضرر دی بیا وایي ورپسې شاو انشاء الله وقيلت کی
دا موږ په هغه صورت وایو چې دا ځینې عادت وي تاوان د خدمت ته تاوان رسوي والا بیا نشي رد کولی ها او تصریف مکوا تصریف څه ته ویل کېږي چې ملامت کې او خبرې ورته کې شابه او خرڅه کا وګوره ځاځي خرڅه کې موږ کوم وایو خرڅه کې خو بیان د عیب دی کې خرڅه کې خو بیان د عیب او د عبد او مترجمه الله سره مناسبت نشته د عبد قیاس کوي په امه او موږ وایو چې دوه منځ کې فرق دی مقصود د عبد نه جدا دی مقصود د امه نه جدا دی مناسبت د فجبیحه او بیان د عیب ده کې او کته بیان د عیب یو کا نو ته نه کې سمولې بل به سمج هغه بل مولا به سمج چې تاسو سره زینا کوي هغه بل مولا به تکلیف هغه سره به زینا ونه کوي دا ولم تحسن فجلدوها دا ولم تحسن قید دی داوی چې تداوین ذا زنا او کې احسانی احسان سمانا واده شوی نو بیا مول رجم نشي ورکول احسان د پاره شرط څه شی دی حریت دی نو موږ بدلته د امینه بیا معتقه اخلو ولم تحسن شنو بیا به موږ مولا اخلو څه به اخلو معتق او کنه اما من حيث الاما واخلي نو دا احسان د پاره شرط حریت دی یوازې واده نه دی زمخ کې دا خدو سره سودا کول ها او چې ولا هغه چې شرا کوي ها نرسه کبریری سره ولا خزر او د بصلونه سودا کوي ها د واسطه بریری ته څه ځان مال والا ها بما تفته نه لګي او دا تفصیل په کتاب النکاح کې راځي چې زوی حور د تعامل او ان شاء الله تفصیل راشي بس اوران ته په اتفاق وکړه زه یو پټه غونډه ما یو قریبي غونډه دوستان دی چې مړ شوی دی نو هغه جنازې له بدل الله تاسو په ها او دا شیخ ته راځي هغه ته ما ټلیفون کړی په کوم تر راځي هغه راځي په کوم جی وقفه شیخ ته راغلی امید ایکسپورٹ امپورٹ تجارت په نیټ کېږي د پیسو حساب کتاب آنلاین اکاؤنٹ ته روان دي بالکل کولی شي او قبض یې ضروري دی زیورات کالي قرض اخیستل څنګه دي کالي قرض اخیستل ممنوع دي نقد پیسې به ورکړي موټر سایکل والا موټر سایکل باندې قراندازي کوي دغه ګناه ده چې قراندازو والا کوم څه دي دکاندار ډېر مال واخلي یو سوټ بل ته نه غواړي ورسره نوی دغه ما خبر خلاص کړه کالي په قرض هم دغه ما یو کوم وي ملٹی نیشنل دوسری او سٹی ہوتی ہے دوسرے قسم کا کام اچھی کرتے ہیں لیکن اس پر کم نہیں بہت زیادہ قیمت سے کا ہے میڈیکل والے بہت ظلم کئی زیادہ کئی دا قرضونه ایڈوانس دا جائز دی خیر دا قرضونه باندې فارغ جائز دی